د کفر اقرار چې زه په دې کې کافر یم او ایمان رانه ولاړ کنه دا فقه حنفي سند درته ورسوم ښه واوره اورېدلی شي وایه شپږ کتابونه دي که نه سیر کبیر سیر صغیر جامع صغیر جامع کبیر مبسوط زیادات دا شپږ کتابونه دي ما یم نومان زده دي محترم ما یم نومان زده دي نو څه چل وشو دي دا امام محمد رحمت الله علیه هغه مسائل نقل کړي دي د امام صاحب نه چې سینه بسینه مخامخ اورېدلي دي املا کړي دي هغه مسائل په دې کې ذکر دي شپږ کتابونه دي که نه لکه څنګه د امام محمد مقلد دی که د امام ابو حنیفه زه د امام ابو حنیفه رحمت الله امام ابو حنیفه نو بیا څنګه د امام محمد کتاب پیش کړی دا څه وجه ده زما خبره تا لکه چې پوره وانه اورېدله ځکه د اعتراض نه و نه زه ستا نه تپوس کوم تا ګوره د بخاري کې د نبي علیه السلام حدیث دي که د امام بخاري حدیث دي ته ماله غوږ ونیسه ته بخاري پرېږده د بخاري دشمنه د قرآن خو دې انکار وکړې نو ګډې وډې خبرې کوې که نه په خبره هم پوهېږې نه خبره پوره واوره بیا سوال کوه که د امام محمد مقلد دی ته ګوره ما خبره چې پوره اوري به د سوال نه راځي که نه تا چې کوم ځای کې ډب در کوم هغه ځای نه د اواز نه راځي چې کوم ځای ډب در کوم بل ځای د اواز راځي ما درته ووایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله مسائل چې دي امام محمد رحمت الله علیه په دې کتابونو کې نقل کړي دي املا کړي دي املا باندې پوهېږي دا کتابونو کې لیکلي اوس کا هدایات راوالی که قدری راوالی دا ټول کتابونو د دې نه نقل کړي لکه مشکات شریف د بخاري نه نقل کړي د ترمذي نه نقل کړي نه صحیح په مشکات کې سند نشته خو صرف د دې کتابونو سیاستانه نقل کړي مشکات شریف مونږ منو دارنګ هدایت چې دا نور کتابونو د محمد قول درته پیښ شم ودرېږه و سند ملاو شو نه قول پرېږده وای مون شدی په فارسی صحیح دی امام محمد وای نه دی صحیح په دې کې څه وای اوس د چا په مقلد دی هدایه ولا سند خو درته ملاو شو که نه دا چېرته ملاو شو چې د ځانه دروغ وای د امام محمد کتابونه دي نومان دي واخیستل دا سند دی نو امام محمد په خپله وایي چې دا مسایل ما د امام ابو حنیفه نه اورېدلي او دا مې د امام ابو یوسف نه اورېدلي دي پرېږده د امام صاحب کتابونه شته که نه شته دا کتابونو کې ته وګوره دې کې امام صاحب امام محمد وایي چې ما د امام ابو حنیفه نه د مسایل اورېدلي دي یا مې د امام ابو یوسف نه زه نه اورېدلي هغه بیل لیکلي دي امام ابو یوسف چې کوم د امام ابو حنیفه وصیت چېرته دی د امام ابو حنیفه خپل کتابونه کم دي د نبي علیه السلام خپل کتابونه کم دي بیا دې په د الله پر نبي اعتراض وکړي دا استاد ایمان یو دغه دی اعتراض مې نه دی کړی د الله بنده تا په دومره تجاهل عارفانه کوي چې تا په پیاوم چې د نبي علیه السلام نه حدیث روایت شوي صحابه کرامو املا کړي دي داسې مونږ ته راغلي دارنګې امام ابو حنیفه رحمت الله اجتهادي مسائل چې کوم دي غوږ ونیسه یو ځل ته خبره کوه یو ځل یې زه کوم د نبي صلی الله علیه وسلم کتاب قرآن کریم دی انا انزلنا علیک الکتاب قرآن دی د الله د نبي کتاب قرآن دی د امام ابو حنیفه کتاب وښیه دا قرآن دی نبی علیه السلام کتاب نه دی دا د الله کتاب دی د الله کلام دی نبی علیه السلام باندې نازل شوی د نبی علیه السلام کتاب هم دی نه دی دا څه انکار کوي امام صاحب ته د نبی علیه السلام په مقابله کې ولې ودرای نبی علیہ السلام په مقابله کې پیغمبران یادوا د امام صاحب په مقابله کې امام شفیع یادوا امام مالک یادوا ته خو نبی امام صاحب نبی علیہ السلام ته مقابله ته ودرای د امام صاحب کتاب پیش کړه درته ومې که څنګه ته تا ودروي کنه اوس یې واوره امام صاحب کتاب کوم یو دی پیش کړه د امام باندې کتاب وښیه جواب یې واوره د امام صاحب کتابونه خبره واوره د امام صاحب تفسیر وښیه په قرآن کې د امام صاحب د تفسیر څه نوم دی درته جواب در کوم واوره اوس غلی شه بیا واوره لکه څنګه چې د نبی علیه السلام کتابونه نشته خو د نبی علیه السلام اقوال چې دی هغه په بخاري شریف ترمذي دروغ مه وایه د نبی علیه السلام کتاب قرآن کریم دی د نبی علیه السلام کتاب د الله د نبي حدیثونه دي د ځانه دروغ مه وایه د امام ابو حنیفه کتاب وښیه د حدیث د چا کتاب د حدیث د چا اقوال دي نبی علیه السلام دي که نه دي په حدیثو او کنه خود د نبی علیه السلام اقوال لیکلي خو نبی علیه السلام نه دي بیا نبی علیه السلام ته ولې نسبت کېږي دا اوس خبره رښتیا کوه لیکلي خو یې نه دي د امام ابو حنیفه کتاب وښیه جواب در کوم که نه ته خو ډېر ګډې وډې خبرې کوې بالکل کمزور یې ذهن نه کم جواب راکړه نورې کیسې پرېږده جواب مې درکړه نور خبره واوره نور دې کوسلو ته دې نه پرېږدم پیش کړه لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په خپله باندې کتابونه حدیث نه دي لیکلي خو لکه صحابه کرامو ته لیکلي دارنګې امام ابو حنیفه رحمت الله ته غوږ ونیسه
ما ته غوږ ونیسه. قرآن کریم کې الله فرمایي چې قرآن د الله د نبي کتاب دی. قرآن د الله د نبي کتاب دی. د امام ابو حنیفه کتاب وښیه. تخت راته دا نبی علیه السلام لیکلی قرآن یا حدیث؟ دا نبی علیه السلام په خپله لیکلی که صحابه کرامو ته یې ښودلی بیا یې لیکلی؟ خبره د لیکلو نه ده، د کتاب ده. د کتاب خو دا خبره ده که نه چې خبره د لیکلو نه ده چې امام صاحب صرف اقوال دي هغه چا جمع کړي بس امام صاحب ته نسبت کېږي که نه؟ خو زه تا ته وایم چې د امام ابو حنیفه خپله کتاب کم یو دی نوم یې واله چې په خپل لاس یې لیکلی. داسې د نبی علیه السلام یو کتاب راته وښایه چې نبی علیه السلام په خپل لاس لیکلی. خانده مه کړه. ظالمانو ستاسې ټول اعتراض په قرآن او پر حدیث دی پر نبي نه قطعا نه دی. امام ابو حنیفه د نبي علیه السلام سره یو کوې؟ نه یو کویم نه. ته یې ورسره ودرې. ما درته ووایي چې لکه څنګه د نبي علیه السلام چې ودرې ته زه تا ته وایم د امام ابو حنیفه کتاب وښیه، ته وایې د نبي علیه السلام دا وښیه. خو زه درته ومې چې نبی علیه السلام کتابونه نسبت کېږي نبی علیه السلام ته، د قرآن نسبت نبی علیه السلام ته کېږي. نبی علیه السلام کتاب کې بحث نشته که نه؟ د نبی علیه السلام کتاب کې بحث نشته. هغه نبی علیه السلام ذات هم معتبر دی، کتاب هم معتبر دی، قول هم معتبر دی. امام ابو حنیفه اتباع واجب نه ده که نه؟ ته د هغه کتاب وښیه. د نبی علیه السلام بخاري او ترمذي د سیاستا چې نوره کتابونه د صحابه کې چې کوم د حدیثو کتابونه دي دا د نبی علیه السلام کتابونه دی او که نه؟ دا کتابونه د نبی علیه السلام اقوال افعال تقریر دا ټول دي. او دارنګې چې کوم شپږ کتابونه ما درته وښودل مبسوط شول، زیادات شول، جامع صغیر، جامع کبیر، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله اقوال دي. د امام ابو حنیفه صاحب د سورة الفاتحه تفسیر شته که نشته؟ کتابونه خو درته معلوم شول که نه چې شپږ غټ کتابونه دي چې دا خو ته دروغ وایه که نه؟ دا هسې د امام محمد ته منسوبه دي، د ځانه وایه. هغه د ابو حنیفه نه دي، د امام محمد دي. امام محمد رحمت الله په خپله ویلي چې قال ابو حنیفه قال ابو حنیفه. دلته ابو حنیفه دا ویلي څنګه قال ابو حنیفه؟ نو چې هغه خپله ویلي دي که نه؟ ته راشه امام محمد رحم الله چې دی که نه هغه وایي خرې ته 2 قسم سزا نه ورکوي. امام ابو حنیفه وایي 2 قسم سزا خرې ته ورکوي. والذي يروي انه تزول بهیمة وتحرق. دا هدایه ده که نه؟ کتاب واوره تا چې ووایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله خره ولته سزا نه ورکوي، امام محمد یې ورکوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله قول چا نقل کړی دی؟ دا خو ته دروغ تړې په امام ابو حنیفه. دا هدایه وګوره کتاب الحدود 507 صفحه ده، 8 صفحه ده. نو ته یې منې که نه چې دا د امام ابو حنیفه قول دی؟ که غلط دی که صحیح دی منې خو یې که نه؟ نو خو دې منم که نه چې جواب ورکوه زه خرې ته 2 قسم سزا ولې ورکوئ؟ د الله بنده چې منې خو ته خو د امام صاحب د نور اقوال نه منې. د نوره وایي چې امام محمد دروغ وایي. دا خرې ولا خبره د خره ولا ځناور ولا خبره دا صرف امام ابو حنیفه رحمت الله صحیح کړې ده، نوره غلطه کړې ده. د نوره امام ابو حنیفه ته ولې نه رسایي سند؟ ته غوږ شه که نه؟ من آتا بهیمة فلا حد علیه. وایي څوک چې خرې ته رالی سړي باندې حد نشته، د دې سند ورسوه، سزا نشته. د دې سند ورسوه، 2 قسم سزا ورکوي. د دې سند امام ابو حنیفه ته ورسوه چې دا امام ابو حنیفه ویلي دي. څوک یې ورسوي؟ ته ورسوه. تا نقل کړه، دا نقل خو تا کړی. دا کتابونه ستا دي ته ما ته وایي ته انکار ته وکړه. ځه دا منې که نه منې؟ ته یې منې چې دا امام ابو حنیفه قول دی مونږ ته نقل شوی دی؟ منې؟ کم یو دغه د خر دا ډیکوسلي دي که نه؟ زه خو دا ډیکوسلي دي که نه؟ نقل نه دی. امام ابو حنیفه داسې نه دی ویلي چې خر سره ستاسې دین په دا ډیکوسلو بنا دی که نه؟ ستاسې دین قرآن او حدیث مو پرې ایښي دي، دا ډیکوسلو پسې روان شوي یاست. د کوسلي چې پرېږدو نو قرآن او حدیث نه به راته پوره دین وښایه بیا. الحمدلله. ولې نه ښویې؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. صحیح. داسې وکړه چې د قرآن منې که نه منې؟ د لمونځ کې تکبیر تحریمه دا فرض دی که سنت دی؟ تکبیر تحریمه الله اکبر اول دا فرض دی که نه؟ فرض دی. قرآن او حدیث کې وښایه چې دې ته فرض ویلي. ته څه وایې؟ ځه نه خو قرآن او حدیث کې راته وښایه. زه خو هېڅ نه درته ښیم. ته څه پکې وایه؟ تکبیر څه شی دی؟ ما ته نه دی معلوم. ته راته قرآن او حدیث نه وښایه. جواب ته راته زه خو یې نرشه که نه؟ زه خو یې فکر نه ښیم. مزمل وګوره ړوند دی که نه؟ زه خو یې فکر نه درته ښیم. کبر څه ته وایي که نه؟ قرآن دی سوره مزمل دی پړاو کړی چې امر چې هر ځای کې امر راغلی بس بیا به امر د فرض دپاره راځي.
هغه ځان ته باسي که نه چې امر پر څو قسم دی په څو معناو دی هغه ځان ته باسي قرآن او حدیث کې تکبیر تحریمه څه شي دی نو قرآن کې راته وښایه حدیث کې راته وښایه ستا مقصد دا نه دی ستا مقصد دا دی چې دا تکبیر تحریمه الله او رسول نه دی فرض کړی امام ابو حنیفه فرض کړی نه دا مطلب زمانه دی ته راته د نبی علیه السلام شرمېږي که نه لږ شرم وکړي سبا مړ کېږي کوم ځای کې نبی علیه السلام فرمایي چې دا تکبیر تحریمه فرض دی وان تا ته وایم قرآن دی الیوم اکملت لکم د دې معنا ته وکړه که نه د دې څه معنا ده اکملت لکم د دې دا معنا نه ده چې تکبیر تحریمه فرض ده داسې آیات ووایه چې تکبیر تحریمه شته که نه شته داسې آیات ووایه یا حدیث ووایه چې کې وي چې تکبیر تحریمه فرض دی داسې آیات ما ته غوږ شه که نه ته خپل د ګېډې خبرې پرېږدوم د الیوم اکملت لکم دینکم په دې کې دا تکبیر شته که نه شته نه په دې کې تکبیر ذکر نشته وخواه کنه تیره تا وخواه کنه یعنی دا ابو حنیفه فرض کړی دی دا تکبیر زه داسې نه وایم چې امام ابو حنیفه فرض کړی خو تیره ته قرآن او حدیث شرم قرآن او حدیث نه راته والله لازم که دا جوابات وکړي که نه نو کوم جواب سوال خو زما کړی جواب خو ما تا ته ټولو هر سوال جواب دی که زما د یو سوال جواب رانه کړي چې تکبیر تحریمه فرض دی په دې حدیث یا قرآن ووایه همدغه ستاسې مقلدینو حال دی که نه چې اوس خپل د جواب د کېدو نه یاست زه به د تعلیم الاسلام نه وښایم چې تکبیر تحریمه فرض دی ته یې نشې ښودلی د الله بندګانو پوره لمونځ د سر نه وله تر اخره پورې تاسو د امام صاحب نه زده کړی دی ونه شکري کوئ امام صاحب پسې بد رد وایي 4-5 مسایل داسې دي چې امام شفیع سره د امام ابو حنیفه اختلاف دی هغه تاسو رخصي تاسو وایئ چې دغه زمونږ مسایل دي مونږ امام سره په مقابله کې ودرېږو الله پاک تاسو له هدایت نصیب ته تاسو غټ شیخ چې اوس جواب نشي کولی او شپه ورځ ماته ټلیفونونه کوي مونږ تنګوي